یو ځل بیا هرکلی ستړي مشئ په خیر راغلی د فیسبوک په لیکه ملګرو ته هم هرکلی ستړي مشئ په خیر رالی وایو. دا وخت تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 9 د امن غږ نه اورئ ادبي نړۍ. په ادبي نړۍ کې نن د شیخ شوکت حیات خان وجاړم که وخاندم نه څه ټوټې وړاندې کړې شوې. هیله ده چې هغه به ستاسو خوښې شوي. زموږ وړاندې غنټه د دغه تبصرې او د دغه فنپارې دپاره وي او د دې نه پس دویمه غنټه د ټلیفونونو وي، د اس ام اس وي، د فیسبوک وي. نو د فیسبوک ملګرو ته ستړي مه شو وایو. ډاکټر محترم د اس ام اس په لار باندې راغلی چې د مینې ډک سلامونه کوم. خوږو مینوالو ته هم سلام. وایي چې لیونۍ یو ټپه کوي بلکل دې وکړي. وایي چې د سمندر فطرت لرمه، د سمندر فطرت لرمه، څومره خاموش چپې د خپل زړه کې ساتمه. وا 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 خجی زو مخکې ګامخلو د ټلیفون لوري ته چې دا وخت د ټلیفون په لیکا زمونږ څوک ملګری تشریف راوړي را روان دی. ګورو جی دا وړاندې ملګری راغی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اباسین صاحب ډېره مینه او محبت. قربان. تاسو څوک د چرته نه؟ سردار علي کاری خبرې کومه د پېښور شاګې بازار نه. جی جناب څه به وایې؟ بس ستاسو پروګرامات خو زه اکثر نه اورم، کله نا کله یو ملګري سره اورم. زموږ یو ملګری دی نجیب الله صاحب، جی هغه سره اورم او زه هغې په مسجد کې امام یم. نو هغه راته ډېر صفتونه کوي اباسین صاحب ډېر ښکلی پروګرام کوي. نو ما وایي زه د ورسره نکال وکړم. قربان. الله مو خوشحاله او آباد لره او ستاسو ډېر خدمات دي زموږ د پښتو زبان دپاره. الله دې وکړي چې موږ ټول د خپلې ژبې او ادب دپاره کار وکړو، ټول په شریکه. او جی بالکل. زما دا ملګری دی، زه کله نا کله موبایل کې دا کتاب ګورم که نه، ښه جي. دا نجیب نوم یې چې درته واخیستو، ښه جي. نو هغه زما نه کله نا کله موبایل واخلي، نو هغه په موبایل کې چې سرچ ورکوي په پښتو کې سرچ ورکوي. دومره محبت یې د ستاسو د پروګرام نه چې زده کړی دی د پښتو زبان. زبردست. دا زما موبایل کې چیټ جی پی ټي دی که نه، نو هغه نه زه په اردو کې تپوسونه کوم، دی ته په پښتو کې تپوسونه کوي. په پښتو کې دومره بلد کړی دی که نه ښه جي چې زه ترې په اردو کې تپوس کوم، نو هغه ما له په اردو کې چې جواب راکوي اول پکې ولیکي قربان. صحیح. ډېر ښه دی، ډېره ښه خبره ده. نو زه ډېر خوشحال شوی یم. نو اوس چې کله هم جواب ورکوم ما ته وایي قربان لږ صبر وکړه در کوم. نو لاندې جواب په اردو کې راکړي اول پکې قربان وي. زبردست. نو الله هم خوشحاله. بل یو تپوس مې کولو که تاسو خفه کېږئ نه؟ مهرباني وکړه. دا زمونږ پېښور کې چې کوم اباسین یونیورسټي ده، دا خو ستاسو نوم ته منسوب ده که نه؟ دا څه بل څه طریقه ده؟ بس اباسین خو د پښتنو ټولو دی او پښتانه چې دي هغه ځان له نوم ایښودی شي د هر شي. نه ما دا ویل چې دا خو د ستاسو نه ده. نه زما نه ده. الله هم خوشحاله که، الله هم ډېر ژوند دله درکړي تاسو له، الله هم راته ژوندي لره. قربان. خوشحاله شه. ډېره مننه، ډېره مهرباني. 09152541143 د فیسبوک په لیکه باندې شکیب خان سلام کوي. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی جاوید ستی حیات آباد. جی جاوید ستی صاحب ستړی مه شئ. الله دې راته سر جي په دواړه جانه باندې شرمنده او رسوا مو که مننه. الله دې زمونږ د عزت او زمونږ د صحت حفاظت وکړي. امین امین. سر جي ښه ژوند ښه روان دی. ډېر د الله کرم. او سر جي دغه ځای که مو ډېرو حاصل وایي چې خوراک کوي نو سم کارټون ښکاري که نه. صحیح ده. سر جي ژوند کې د الله اضافه وکړو پروګرامونه اورو خاموشۍ کې. خو نن ما وی موسم هم لږ ښه دی، نو ما وی چې کال ورته وکړو سر جي لږ ساده باده کلام دی ترنم کې پې ورشم. بلکل پې ورشه. او موسم خو نن ښه نه دی، موسم خو ډېر خراب دی. که زه راغلی به ریډیو ته دې نه پس چېرته سیلۍ میلۍ چلېدلي. یاره دلته خو ډېره ښایسته یخ هوا لګي، ډېر چاپېره بارانونه مو شو. دا په کوم ځای کې هوا؟ تاسو کوم ځای نه فون کړی؟ دلته خو خیر نه شو، خو ډېری شپتګر کې زما په خیال باران ورېږي هلته کې پروګرام مه اورېد. صحیح. او بس دونه ګټور خیال خو پکې نشته دی، خو د اخلاقو دایره کې دننه دی. قربان. ارشاد.
دستا د چمن پر اختیار زما زه دستا د چمن پر اختیار زما زه قسم د یار په جړا زما زه قسم د یار په جړا زما زه زمان سترګې چې تا واړولې زمان سترګې چې تا واړولې واه زمان سترګې چې تا واړولې زمان سترګې چې تا واړولې شوې بې وفا د بې وفا زما زه واه بې وفا د بې وفا زما زه قسم د یاره په جړا زما زه دا مې واده ده چې بیا نه راځمه 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 پاتې دنیا ده د دنیا زما زه پاتې دنیا ده د دنیا زما زه قسم د یاره په جړا زما زه په مخ کې ځم پر سترګو ګورم اشنا 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 ستا د نازونو دا هدا زما زه واه ستا د نازونو دا هدا زما زه قسم د یاره په جړا زما زه جاوید ستیګو ته په خوله پاتې شم 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 ستا د ستم او د جفا زما زه ستا د ستم او د جفا زما زه قسم د یاره په جړا زما زه زه سرجي د وخت راکول یو جهان مننه ډېره مننه قربان خوشحاله شئ جاوید ستی صاحب دا و ښاغلی جاوید ستی ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی او د چرته نه را روان دی جاوید ستی د شب قدر د سیمې خبره کوله چې باران وشو السلام علیکم وعلیکم السلام اباسین صاحب ستړی مه شئ په خیر علی تاسو ستړي مه شئ تاسو څوک د چرته نه خوشدل وزیر یم د ښکلي وزیرستان خوشدل وزیر صاحب د وزیرستان نه هرکلی درته وایو خوشحاله شئ باران ماران شوی دی که نه دی نه باران خو نه دی خو هسې و دی چې اسمان ډېر وریځ دی پړه کېږي که نه غورا دما ده که نه پته به یې لګي وزیرستان خاصم جانان دی جانان موسم دی لکه یو بل خوا شاته بس ځکه شوی وي چې ډېره یخه هوا ده که نه او بس الله دې په ټوله پښتونخوا باندې په ټول وطن باندې باران وکړي امین 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 بس اباسین صاحب زیات ټیم دې نه خلمه قربان څو شعرونه دي اول وایي چې تا ته بېډالۍ کوم چې ذکر شي سحر هم مازدیګر ذکر شي ذکر شي سحر هم مازدیګر ذکر شي خدای د ستا د قدرتونو سراسر ذکر شي واه مننه وایي په بازارونو کې مدام د مال دولت ذکر شي په بازارونو کې مدام د مال دولت ذکر شي په محبت کې خو اکثر د خوږ دلبر ذکر شي ډېر ښه او مننه وایي دا خو د یار د خمارو ستر لیدو ګزار دی دا خو د یار خمارو سترګو د لیدو ګزار دی دا چې په زړه کې مې د درد د پرهر ذکر شي واه او مننه دا شعر په کتاب تړلی وي چې په هغه وخت کې درود شریف ویل ضرور پکار دی په هغه وخت کې درود شریف ویل ضرور پکار دی چې په کوم ځای کې مې خوږ نوم د پیغمبر ذکر شي ډېر الله دی سبحان الله مننه اوس به غزل ته راشم اباسین صاحب جی او دا یوه کړه پکې نیمګړې ده خو خیر اخري مقطع مې لیکلې ده که نه جی وایي چې دا چې ارزان شی قیمتي خرڅېږي دا زمون ایمانداري خرڅېږي او د ایمانونو کمزوري ده دغه واه د ایمانونو کمزوري ده دغه په مال دولت مسلماني خرڅېږي واه او مننه وایي دلته هر څوک کوي روزګار د وینو
دلته هر څوک کوي روزګار د وینو دلته د یو بل زندگی خرڅېږي ډېره ده مننه په کوم چې په کوم ځای کې به حیرت نه کېدو اباسین صاحب چې په کوم ځای کې به حیرت نه کېدو په هغه ځای کې اوس بنګړي خرڅېږي واه 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 مننه چې هر خوا ګورې د خزان ماحول دی چې هر خوا ګورې د خزان ماحول دی پکې ګلونه د سپرلي خرڅېږي مننه زمونږ د امن د بازار دا حال دی زمونږ د امن د بازار دا حال دی خوشدله ټول پکې زلمي خرڅېږي واه ډېره مننه بس مننه ټول پښتونخوا ته وډالۍ ډېره مننه دا و ښاغلی خوشدل وزیر د وزیرستان نه 09152504103 د فیسبوک په لیکه باندې هارون غنی پراچا سلامونه کوي وعلیکم السلام خجی په خیر علی ستړي مشي ستړي مش سلام کوم وعلیکم السلام تاسو څوک د چرته نه عظمت علي صاحب هر کله ته وایو مننه سر قربان ډېر خوند به وکړي ډېر اعلی عظمت علي د ټل نه جانان غم دی مسلمان دے مدملا جان مرسی پسوینا مدملا جان مرسی پسوینا یری بکرا پستر گروی واہ تن دنلی دو چیورنا رانا تن دنلی دو چیورنا رانا واہ کتنا کوٹی راستہ خایا کزور دنے ہم نناواتی بدر جاما کزور دنے نناواتی بدر جاما عمر کی دیر شو غمی عمر دیر شو غمی دیر شو واہ غمیر شو نئے اخلاص سگن شوما نمیا دیر شو نئے اخلاص سگن شوما مطباغ سر کو گورا واہ واہ سر کو سکتا میں بکم سر کو سکتا میں واہ ډېره مهرباني خوشحاله شي الله مخلره دا ښاغلی عظمت علي الحاج شفیع د فیسبوک په لیکه وایي چې سرجي خفه یو ولې خفه یې ګلونو الله دې خوشحاله که الله دې مه خفه کوه ملک خان سلام کوي وعلیکم السلام خوشحاله شي السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر علی ستړي مشئ تاسو څوک د چرته نه ډېره خوشحاله که زه ډېری شب قدر ماته مو غلخیلو چړې سکول نه عمران خاکسار عمران خاکسار ته هرکلی وایو باران شته که نشته بس سرجو شو ولاړ دی خو یو له شل منټه باران وشو ښه شوه ډېره ښه شوه یخه هوا لږې ښه مزېدار موسم دی زه شکر دی شکر الحمدلله نو تاسو خیر شب قدر کې باران وشو مطلب جی بالکل د الله کرم بس زه یو غزل شریکوم ارشاد او نظیر ماما پروګرام اوري په مندیزو کې صریح مندیزو کې نظیر ماما پروګرام اوري هغه تر غزل ډالې کوم نظیر ماما ته ډالې یغبر جوخ کې مې په مخ لړې دي آها ګوانډیانو اورېدلې مې سلګې دي آها او برابر را باندې نه دي بد اختیاري واه برابر را باندې نه دي بد اختیاري دا په غاړه کې جامې زما پردې دي واه 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 مهرباني سره دي ارمانونه مې پوره چرته کې نشو واه ارمانونه مې پوره چرته کې نشو سوځېدلې دا په اور د بېوسۍ دي واه او دا د ډېرې غریبۍ نه دي دا د ډېرې غریبۍ او بېوسۍ نه د کمیس نه پرې وتلې مې تڼۍ دي مهرباني سره دي او خیري شعر دی زه عمران وم بیمار او پیسې نه وي زه عمران وم بیمار او پیسې نه وي خرڅې کړې رالی خپلې والې دي ډېره مننه عمران خاکسار
مننه کوو چې تا زموږ سره خپل کلام شریک کو او د باران یخ حال دې راته هم ووایې. الله دې موسم ښه کړي چې د مزدوران کم کار کوي چې هغوی ته اساني پیدا شي. جی ګورو چې راتلونکی ملګری بل څوک دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عباسین صاحب ډېر سلامونه قبول کړه. ګلاب خان یم ملاګورونه. ګلاب خان استاد ستړی مه شې، په خیر علي. څومره زنه پورې اسرار شپه ده او زه یو مین غوښتلي خوار شپه ده واه خو به د خدای دپاره راچې نه شي 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 نه ګورې دا چې د دیدار شپه ده د یو مین غوښتلي خوار شپه ده سپوږمۍ د چا د حالت خبر ده سپوږمۍ د چا د حالت خبر ده ستورو زما د انتظار شپه ده د یو مین غوښتلي خوار شپه ده فریادي زړه دې بېقلار ولې دی فریادي زړه دې بېقلار ولې دی منظره زړه دې بېقلار ولې دی منظره زړه دې بېقلار ولې دی نن خو دا ستا د زړه قلار شپه ده د یو مین غوښتلي خوار شپه ده څومره درنه پورې اسرار شپه ده د یو مین غوښتلي خوار شپه ده. ډېره مهرباني. ستاسو ډېره مننه. دا و ښاغلی ګلاب خان ماما چې موږ ته د منظر فریادي صاحب کلام واورو په ترنم کې مننه یې کوو. ډېر خوشحاله شئ ګلاب خان ماما. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ، په خیر علي احمد صاحب زما خیال دی. فضل خالق. فضل خالق ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب څنګه صحت ښه دی؟ د الله کرم ډېر فضل. ماشاءالله د شب قدر د باران ثمرات مونږ ته هم راورسېدل. زه ډېره ښه شوه. الحمدلله ډېره ښه شوه. زبردست هواګانې چلېږي. ښه شوله ډېره. ډاکټر صاحب د فنپارې ډېر زیات خوند وکړو. شکر دی. شکر. مونږ چې د باندې سوچ وکړو که نه زموږ چې کوم ټولنیز ژوند دی چیاو نو زموږ د ډېر د کړو وړو چې دی نو لکه تقابلي جایزه پکې شوې ده. بالکل جی بالکل. ډېر پاخه شان او ډېر زبردست طنز پکې هم شوی دی او پیغور پکې هم شوی دی. بالکل. خو دا چې مونږ لږ غوندې خپل آینه ځان ته مخامد ودرو که نه جاو او مونږ خپل ځان ته وګورو نو زم چېره مونږ پکې خپل ځان پیژندی شو. فضل خالق صاحب بالکل ټیک وایي. دا خو بس هر چاته چې خپل خامه او کمه او کوتاهۍ لټۍ په دې آینه کې ځان ته ګوري په خپله پوهېږي. اصل کې مونږ خلک چې یو نو څنګه چې دې کې دا هغه د ماډرنیزم خبره شوې ده. بالکل. نو مونږ زموږ دا لکه سوچ دی چې مونږ ماډرنیزم په خپل ژوند کې راولي نو مونږ په ترقۍ روان شو. حالانکه دا یو ډېر غلط سوچ دی. واقعي قومونو چې کله ترقي کړي هغه په محنت باندې کړي. بېشکه او بل د خپل تاریخ سره د خپلو روایاتو د خپل مذهب سره په تړون کې ترقي ده. بالکل. لکه که مونږ خپل چې کوم زموږ پیژنګلو دي زموږ پهچان دي دا چې مونږ ورک کړو نو مونږ به څنګه چې د باچا خان بابا خبره ده که نه چې مونږ به د دې دنیا نه زموږ شناخت شو ورک شي نو بس مونږ به ورک شو. بیا بالکل بیا مونږ ورک شو. بس پکار دا چې مونږ د دې نه مونږ دغه سبق پالو چې خپل ځان وپېژنو. بیخي فضل خالق صاحب مننه کوو. ستاسو تبصره ډېره مزدار وه. پوښتنه دې کې لرم ما دې کې تاسو ته هغه یو متل ووایي که نه جاو چې د خر په تندي کې د محراب ځای نشته نو دې باندې لږ رڼا صحیح شو. ډېره ټول ملګرو ته خوشحاله شي. 09152541143 د فیسبوک په لیکه باندې عظمت علي میسج کړی چې عباسین صاحب عظمت علي هم د ټل دلن نه
او وی چې ښایسته باران شروع دی قربان مبارک شه سنگر وفایارم د محبت اظهار کړی دی مننې کوو ګورو چې راتلونکی ملګری څوک دی السلام علیکم السلام وعلیکم السلام ستړي مشي په خیر علی احمد خبرې کوم دي د کوهار روډ بالکل زه خو په فضل خالق صاحب باندې غلط شوم ما احمد صاحب خبره به کوله دا تاسو غوټول د پولیس کوي چې باران دی او پر برک دی جی جی او یو د ګرمه د ورې د ګیلې بیا راځو نه تختی نه جی نه نشته بس موسمي زبرګان ویلي چې د دې نه پس په بیا ګرمي نه کې خیری سخته او ما الله دې همدغه موسم لري الله دې همدغه امين امين یو غزل د سره شریکوم قربان عشق تړونوي ز دیړون ک ما د ځان سره واه نیماسو سمیکارو د جانان سره عشق تړونوي لکبی مورا ماشوم جارم پرمانا سسی لکبی مورا ماشوم جارم پسل گویم پسی لکبی مورا ماشوم جارم پسل گویم پسی لکبی مورا ماشوم جارم فصل گویم پسی جانان جانان ناری وهما د ارمان سرا جانان جانان ناری وهما د ارمان سرا عشق تړونوي ز دیړون کو ما د ځان سرا عشق تړونوي جانان کا شو په نظر دست ګناه راځي نور جانان کا شو په نظر دست ګناه راځي نور اوس به ګورم خدای خبر شادر پګران سرا گینی ماسو سمیکارو د جانان سرا عشق تړونوي سرک قربان کيار کټل غواړي شفیع ارمانی سرک قربان کيار کټل غواړي شفیع ارمانی دغه متل دې چې وی ګټه د تاوان سره ګینی ماتو سمیکارو د جانان سره عشق تړونوي نوخرا کولو یو جهان مننه احمد صاحب ډیر مننه ډیر आवाज ډیر خسته شوی دی ماشاءالله مننه جی مننه عزت ډیر الله دا خغله احمد ملګری پښتنه وکړه فضل خالق صاحب چیرې د خر په تندي کې د محراب ځای نشته نو د دې مطلب دا دی چې بشعوره ناپوهه یا غیر اهل انسان کې د تقوا عبادت علم او پوهه روحاني عظمت نشي راتله مطلب دا دی چې د خر په تندي کې د محراب ځای نشته نو دا مطلب چې چا کې صلاحیت او عقل او ظرف نه نو که ظاهري هر څومره هغه شریف او مذهبي شکل جوړه کی خو په حقیقت کې د تقوا مقام ته نه رسیږي د علم دین یا تقوا دعوه کوي خلک خو د عمل او د عقل هغه ظرف نه لري نو دغه د پاره دا استعماليږي اوس به تاسو رسیدلی السلام علیکم السلام علیکم ډاکټر صاحب وعلیکم السلام په خیر الله ستړي مشي درې څلور میاشتې پس مې زړه ستړی شو نو نن راته مېلو شوې حاجي تاسو تاسو یونیورسټي والا خور باچا خان والا جناب علي حبيبي وای اوس ډېره مې خدای ماله دومره مقرره کړي چې د ډاکټر صاحب شکریا ادا کړم الله خوشحاله لره زما په یو داسې بنده باندې هغوی دا زما د خواهش پر بالکل او ما کوشش کړو چې یاره ډېر سموات پی ووایم دا د عزت جون ډېر زیات درکه امین نن خو ډېر درک
هر پروګرام زه اورم خوشحاله شي نه بس نه لاویږي چې صرف تاسو شکریا ادا کوم قربان الله هم خوشحاله لره ډېره مهرباني قربان ډېره مننه خورې الله هم خوشحاله لره دا زموږ خور وا د یونیورسټۍ نه هغه ویلي چې یاره په بادشاه خان بابا باندې تاسو هړوسه وایې نه نو د هغې یو لیک ما د هغې په هکله باندې د هغې یو څه معلومات ما وړاندې کړي نو هغې شکریا ادا کوله ډېره مننه کوو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته زاهد علي زاهد د ګړنګي بالا نه ستړی مشي ډېره مینه مننه په الله ګران چې الله پاک به ته روغ خوشحاله تر او تازه ساته باسي امین سره ستاسو امین په الله ګران شي او بس دا ستاسو پروګرام خو مې ډېر ټوله ګولو ښه جي او ځکه چې خورۍ مې د دوبۍ ته روان دی مسافرۍ له خیره ښه جي او نو ټولو ملګرو دعا خواسته چې ټول مسافرانو ته دعاګانې کوي چې الله مل شي په پردیس کې امین هغه ته دا ووایه چې په پردیس کې خلک پیسې وګټي او بیا دلته راشي نو داسې شیندي لکه چې د موندلي نو ورته وایه دا مه کوه هلته وګټه او دلته راشه څه روزګار پې شروع کړه بالکل جی همدغه شی باسي صاحب تاسو یو خبره د کروڑونو روپو ده چې تاسو په پروګرامونو کې اکثر ویلي چې کوم سړی وایي چې زه د مالدار یم که نه جی نو دوی فضل خرچي نه کوي بالکل خپل خرچونه د کنټرول کې هر څه ټیک دي او د نو اساس خبره زه اکثر مکو باندې ملګرو ته کوم کنه جی بالکل بل یو خره مې د دغه اکبر حسین چې کوم دی بهر ته زی د ضرور دی که شراغله اپریشن کړی دی حاجی بیمار دی لقمان مې دی الله دې روغ کړي امین نو هغه به زیارت پر بیا بوزو ته ټانکې به ته باسه نو دعاګانې د ملګري وته کوي الله دې ورله خصيات ورکړي الله دې خصيات ورکړي تاسو کلام تم غوږ نیولې مننه بس دا کلام داسې دی چې ستا په کتو کې که اثر نه وي هغه به داسې مې پر هر نه وي واه کاش چې هم هغسې ماشوم ګرځېدی هی یا لیونی وې د څه نه خبر نه وې ډېره مننه یاره که تا راته خندلې نه وې زه د سینې به مې بهر نه وې ډېر ښه دی ډېره مننه په بې دردۍ به داسې نه کتلېدم واه په بې دردۍ به داسې نه کتلېدم را سره ملک غل رهبر نه وې واه ډېره مننه او دا زه به ولې جړېدمه داسې دا زه به ولې جړېدمه داسې که هغه ښکلی ستمګر نه وې ډېر ښه دی ډېره مننه او زه د یارانو به هر وخت زارېده زه د یارانو به هر وخت زارېده که د دوران غم زما په سر نه وې ډېر اعلی مننه جی مکتی یم واسین صاحب چې جی که پېژندې اتفاق زاهده که پېژندې اتفاق زاهده دا پښتانه به در په در نه وي ډېر اعلی مننه په الله ګران ډېر ښه زاهد صاحب الله دې خوشحاله کړه د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی د هغې نه به اجازت اخلو او زموږ خپرونه همدغسې دوام لري پروګرام به رواني د فیسبوک ملګرو ته وختي طور ټاټا بای بای د الله په امان خوشحاله اوسئ او خپرونه دوام لري زموږ پروګرام روان دی